حضرت علی رضی اللہ عنہ او د یو کافر مقابله راله چې راله علي صاحب خو بهادر و تاسو ته شعر خدا وایي اسد الله د الله زمری په جګړه شو علي صاحب دا سړی چې دی نو اوچته کو ځمکې را راوبرو او په سینې کې کېناست او توره راواغېسته و سټې ته پرې کو هغه سړي څه چلو کو هغه د لاندې نه د حضرت علي صاحب په مخ لاړې تو کړې چې لاړې تو کړې علي صاحب نیغ پاسې مې بل وخت به ګورو ملګرو ورته ویل عجیبه سړی دې پرېښوده مونږ خو وی چې لاړې د باندې تو کړې نو اوس به ورسره ته څه لوبه کوې اوس خو به یوازې سر پرې کول سرمن به ترې وباسې وی نه 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 داسې نه ده دې وختي مې د خدای دپاره راغورځولی پیغمبر ته یې کنځل کړي د خدای دپاره مې راغورځولی اوس چې را باندې لاړې تو کړې نو د ځان جذبه مې پیدا شوه چې د ما دې په مخ لاړې تو کړې په دې وجه دې وجنم نه نه د خدای دپاره خبره ختمه شوه ځان دپاره شوه نو بس پرې مې ښوده بل ځای به بیا ګیر کم د خدای دپاره بیا به ورسره ګوره سړی خدای مسلمان کړ سړی وګوره هغه سړی الله پاک مسلمان کار چې کوو مونږ چا دپاره به کوو الله دپاره بس دنیا کې به م الله مدد کوي آخرت کې خو دې دی خو دنیا کې دې م الله مدد کوي او که د خدای دپاره دی او زما قسم په خدای صحابو کې دا صفت او زما قسم په خدای رسول الله مبارک دا صفت اصل خدای خبره به و دې کې به دویمه نه وه قرآن حکیم کې په جاهلیت کې به ښځو لس ښځې کړې د یو سړي 13 ښځې وې 10 ښځې 8 ښځې 18 ښځې بشیرجان ته یو نه میلاویږي 18 ښځې دا شریعت کې جایز وی آیت نازل شو چې څلور ښځو نه زیاتې منع دي بس چې اعلان وکړ رسول الله مبارک چې ښځې څلور نورې ختم اوس چې 18 ښځې دي خو بچي به هم نه یوې یوې کن 15 ښځې دي خو 15 بچي به مې کن شپږ ښځې دي شپږو بچي به مې کن اترې اتو بخ بچي به مې کنه نو ښځې پرېښودل اسان کار مونږ مولیان که یو سړي ته چې دا ښځه دې پرېږده والله که چې په لار ته لاړ چې ما ته دې ته ووایي چې ښځه پرېږده دا به زمونځ کوم د هغې دا مطلب دی رسول الله مبارک اعلان وکړو چې خدای پاک اعلان کړي چې څلورو نه زیاتې ختم یو راغی وی صاحب اتمې ښځې دې څه وکړم وی څلورو ساته باقي پرېږده ښځې پرېمښود بل راغی 18 ښځې مې دي څه وکړم ورسره وی څلورو ساته باقي پرېږده دی ونه وی چې الله رسوله خدای ته ووایه چې دې حکم کې ترمیم وکړي بچی می دیتے جو میں دیتے سر سوت نا اللہ حکم دے خزے ختم پلکار بدے بس دیکھے سدی اڈر آگے خزے خو کافران ام دا پا نکاح کے وے دا مسلمانان اڈر آگے چھ بس دا چاپ پا نکاح کے کافر خزے پرگت بس ختم مسلمانہ بس آتے ویدانا وے چھ علا دا خو زمان خزر و بچی میں دیتے او خدای ته وایي ترمیم پکې وکړي نه نه بس الله حکم دی ختم فټافټ ختم ځه ته کافر یې ختم ښځو ته ګوره ښځه به د کافر په نکاح کې نه هغه زمانه کې ښځې کافرانو په نکاحګانو کې لومبۍ زمانه بس چې خاوند د چا کافر دی ښځه دې تیزي اوس ښځه ته ګوره ښه هلکه ته کافر یې ایمان راوړې نه راوړم سلام علیکم فټافټ عمل دا عمل زما د قسم په خدای چې د صحابو ژوند ته ګورې سړی حیران شي دویمه نشته د الله حکم دویمه نشته بس ښځه پرېږده پرېمښوده ښځې ته وایي خاوند دې کافر دی زه دې زه لاړم دی سړي ته وایي څلور ساعته باقي پرېږده پرېمښوده بس دې ته ایمان وایي د خدای حکم دی خبره ختم دې کې څه دی دې کې چورو چرا نه کوو یو خوا خدای بل خوا ښځه یو خوا خدای بل خوا دنیا یو خوا خدای بل خوا خاوند نو مونږ خو په خدای ټول وایو چې خدای بایلو داسې ده که نه ده لیکن عملي طور دا ثبوت چا ورکړی دی صحابه کرام ورکړی عبدالله ابن ابی په دې منافقانو کې لوی سردار و غټ منافق و غټ منافق د منافقانو سردار و او منافق باغ و چې په خولې به مسلمان و په ظاهر کې او په لکې به کافر و
مونږ به کو دلته نبی علیہ السلام سره پر بس شاته به ولاړو. یوازې مونځ هم نه، روژې به هم نه، یوازې روژې هم نه، جهاد له به هم ته باقاعده جهاد له به د رسول الله مبارک سره مشوره کې به هم ناست، احد جهاد د مشوره کې پکې ناست، پټکې والے دی لاس ذکر هم کوي لګیا جهاد ځم دی. هلته جهاد کې مسله پیښه شوه، یو مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه، د مهاجر او د انصاري جګړه جوړه شوه. جګړه جوړه شوه، اوبه کمې وې او څاروي ډېر وو. یو انصاري دی هغه ځان له حوض چوپ که، اوس هم بعضې خلک ویل ما چوپ که، حوض یې چوپ که. یو مهاجر ورغی او د اوښې پړی سس که چې د حوض نه اوبه وڅښي. انصاري ورته وی بیا خوږه دا اوښه دی، د اوبه ما ځان له چوپ کړي، اوښه یې ولا خوا کړه. هغه له غوسه ورله، چې غوسه ورله بس هغه بند شو، چې بند یې کړو په ټول لاړې. انصاري لرګي اوچت که مهاجر یې په سر و، مهاجر لرګي اوچت که انصاري یې و. هغه وی یا للمهاجرین، ای مهاجر راشه مدد مې وکړې. انصار وی یا للانصار، ای انصار راشه مدد مې وکړې. انصار هم اوچت شو، مهاجر هم اوچت شو، جګړه جوړه شو. حضور پاک چې دا خبره واورېده، او داسې خرابې خبرې کوي. دا قومیت دا د پیژنګلو دپاره دی، دې دپاره نه چې قومي به قومي سره په ګناه کې مدرېږي. تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. په نیکۍ کې به یو بل سره ودرېږي، په ګناه کې به نه ودرېږي. زوی دې ولې نه، پلار دې ولې نه. دې موقع نه عبدالله ابن ابی فایده واخیسته چې د مهاجرو د انصارو قربانه شو. نو دې څه وایي، ما راته نه وي چې دا مهاجر به در باندې رالېږي، ما درته نه وي چې دا مه پرېږدی. او که مدینې ته لاړو، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. که موږ مدینې ته لاړو نو موږ عزتمن خلک یو، دا مهاجر ذلیل دي عیاذا بالله، دا به وبس. حضور پاک هم مهاجر وکړ، اشاره وشوه، دا خبره وکړه او نبي علیه السلام ته اطلاع راورسېده. حضور پاک د عبدالله ابن ابی راوغوښته، ویې تا دا خبره کړې، موږ ته دې ذلیله ویلې دي. هغه منافقو قسم وخوړه چې قسم دی که دا ما ویلې، ما نه دی، دا ما نه دی ویلې. او صحیبه بیا خو چې پیغمبر آواز وکړه د خو یې راشه مهاجر انصار جدا شو، خو چې پیغمبر راغی و آواز یې وکړه نو خبره ختم، جنگ ختم، فورا ختم. بیا رونه د قسم وخوړه دا ما نه دی ویلې. حضور پاک هغه بل صحابي ته وایي په خپل الزامونه لټوي. آیات نازل شو چې ویلې دی قرآن حکیم کې، الله آیات نازل کړي چې ظالم دا خبره کړې ده. زوی دی، د هغه نوم عبدالله دی، او زوی ډېر نیک سړی دی، مسلمان صالح، منافق نه دی. هغه خبر شو او راغی حضور پاک ته وایي د الله رسوله زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی، نو که داسې وي نو په بل چی مه وجنه. پلار مې هسې نه چې بل څوک پې غزار کوي او ما کې د پلاروالی او د زویوالی جذبه راشي چې د دوزخ ته ونه ښویږم. نو که تا د ما د پلار د مرګ حکم کړي نو په بل چی مه وجنه. ما ته حکم وکړه د ما د پلار سر به ستا خپو کې پروت وي، بس پلار نشته څوک بالي اوسه الله رسول دې ته ایمان وایي. حضور پاک ورته نه، ما خو ستا د پلار د مرګ خبره نه ده کړې، ما نه دی ویل. سره راغی لاړ او پلار یې را روان و، په اس باندې سورو راکوزې کړه، دا اوف باندې راکوزې کړه او یا پاسو. وی تا ځان ته عزتمن ویلي دی، حضور پاک درې ذلیله ویلي دی. قسم په خدای عبدالله ته زما هغه عبدالله زوی نه یې؟ وی یم. او د دې پلار وزو ډېره مینه وه، ګرېوان نه ونیو، ته زما څنګه هغه عبدالله زوی؟ وی بابا زه دې زوی ما، ته مې پلار یو، مغه یې ما، او د پیغمبر نه راته ګران نه. قسم په خدای سر دی وا شابه دا به وی چې زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند دی. یعنې اوس سر پرې کوم، وی زه ذلیل یم او رسول الله مبارک عزتمند. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل انا اذل وهو اعز، هغه عزتمند. وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم او رسول الله مبارک ډېر عزتمند دی. وی عزت په مخه دی.
الله مخکې نو کار چې کو چا دپاره به کوو الله او که بل چا دپاره مو کوو ختم بس یو اخیری یو حدیث درته ویم یو سړی راځي حضرت ابو هریره رضی الله عنه مدینې منورې ته ورسره کېناست تپوس یې وکړو دا د پیغمبر مبارک صحابي دی وی ابو هریره یو خبره درته کوم یو حدیث راته داسې ووایه چې تا د حضور پاک مبارک نه په دا خپلو غوږونو اورېدلي ستا او د هغه منځ کې بل څوک ني په دې سترګو دې ورته کتل پله کې دې یاد کړی راته ووایه چې دی ورته وویل نو حضرت ابو هریره صاحب ورته وایي چې او ما یو حدیث د حضور پاک نه اورېدلی دی چې کله یې وی زما په دې سترګو ورته کتل زما او د هغه منځ کې بل څوک نو په دې غوږونو مې ته اورېدلی زړه کې مې یاد کړی دی او بیا ابو هریره چغه کړی او بېهوشه پرېوت چې هوش کې راغی اے ملګري یو حدیث مې د حضور پاک نه اورېدلی دی په دقه غوږونو چې وی ما ورته په دا سترګو کتل زړه کې مې یاد کړی دی او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو چغه یې کړی بیا بېهوشه پرېوت چې بیا هوش کې راغی خلکو ایسا نیک بخت دا دی څوک سړی دی راله ملکه ملګري دلته راشه ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی په دا غوږونو مې اورېدلی چې کله یې په دې سترګو مې ورته کتل په دې زړه کې مې یاد کړی دی او زما د حضور پاک منځ کې بل څوک نو کم حدیث وی حضور پاک کو فرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی را مخکې کړي بنده مال مې درکړی و تا څه کړي دي پکې الله مال دې راکړی ما ډېر که تجارت مې پکې وکړه او ما ستا په رضا کې خرچ کړی دی الله وایي کذبت دروغ دی ووایې چې څومره فرشتې په میدان کې دي ټولې به وایي ته وایي کذبت دروغ دی ووایې تا خو دې لپاره دا خیراتونه کړي دي چې خلک وایي پلان کې دی ډېر سخي سړی دی مال دې نه دی کړی نوم لا نو هغه درته ویلې شوي دي هغه سخي درته ویلې شوی دی دلته دې سره وړی دي خیمو کې ورته زنځیر واچوې پل بخې جهنم ته وغورځوې بل ته وي بنده روغ صحت وجود مې درکړی اوسې دې کړی دي الله جهاد مې وکړو او ځان مې شهید کړ ستا د رضا دپاره ته خبرې او بالکل جهاد دې م کړی دی شهید شوی مې او ماله نه ګورې دې دپاره چې خلک وایي چې فلانکې ډېر بهادر دی چې کوم نوم لري کړی دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی دلته دې څه راوړي دي خیمو کې وله زنځیر واچوي دوزخ دې خپل مخې وغورځوی بل ته وایي تاله مې قرآن درکړی قاري صاحب څه دې کړي دي الله شپه ورځ مې قرآن لوستی دی دروغ دی ووایې کذبته فرشتې به وایي ټول به وایي دروغ دی ووایې تا قرآن دې دپاره لوسته چې خلک وایي فلان کې ډېر ښکلی قاري دی نو چې څه له دې کړی دی نو هغه انعام دې په دنیا کې ګټلی دی دلته یې څه هم نشته دله هم سپېمو کې زنځیر واچوې خپل مخې دوزخ ته وغورځوې ابو هریره وایي حضور پاک وفرمایل چې دا درې هغه خلک دي چې لومبې به الله دوزخ په دوی غرغنده کړي جهاد غوندې عمل یې کړی دی بل خیراتونه کړي دي او بل قرآن لوستی دی خو خدای لنا د نوم دپاره د دنیا دپاره اسم ختم نو کم کار چې کوو چا دپاره به کوو نن سبا ګوره تاسو پوهیږو نن سبا زموږ غټ غټ عبادتونه د دنیا دپاره څنګه پلانکي بیمار دی په خلک وایي لکه پلانکي ناجوړې تپوس یې کوو ولې زما یې کړی اوسه پرون زما پلار ناجوړ د هغې تپوس یې کړی چې دی وکړم څه پلانکي او پرون مال هم راغلی و زه م وله ورځم دا اوس د خدای دپاره شو که د دنیا دپاره تاسو وایم دنیا دپاره پلانکي مړ دی او جنازه یې د 5 بجې ده چې ځو ولې زما پلار له راغلی اوسه پرون ما له راغلی اوسه زه ولاړېدم نه دا د عدل بدل شو خدای له نه شو هلکه پلانکي مړ دی قبر له ځو ولې زما قبر له راغلی اوسه ٹھیک تا کله به یو مسلمان اوزګاري جنازې به لاړ شي کله به نه انسان کله به سړی قبر لاړ شي کله ولاړ نه شي لیکن زموږ غم خادي دا قبر کنستل دا تپوس پوښتنه دا جنازه دا ډېر بې غرغت عبادتونه دي دا موږ نن په عدل بدل دا د خدای دپاره نه دي نو چې کوم کار کوو چا دپاره به کوو بس دا به کوو څوک دا اوزګار د هر مسلمان جنازې له لاړ شه پېژنې او که نه پېژنې د
دل راغلی دی کنه اوزګارې د هر مسلمان قبر وکنه وا اوس ته کېږي دله څوک تالی کړي دی او کنه دی کړی او چې اوزګارې د هر مسلمان تپوس پوښتنه وکړه تا یې کړې ده او کنه د خدای لپاره بس نو الکار چې څومره سړی کوي الله لپاره دی نیک سړی عالم سړی صوفي سړی ډېر خیال ساته ډېر قدر کوه ولې د خدای رضا یې پېژنه نور پکې څه بس وګوره چې په کوم څه زما الله خوشحالېږي جاره کار وکړه ته ګوره الله به دنیا کې مدد کوي او آخرت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شوه چې د مکې کافران په ډېر زور او شور در روان دي او په مدینه حمله کوي وجه د یهودیانو شرارتو هویی ابن احتب دا د یهود لوی مشرو د بنو نذیر قبیله یو دیو یو کنانه ابن الربیعو دا دواړه لاړل مکې مکرمې ته او د مکې کافرانې د حضور پاک خلاف بلوه کړل هغې خواسم پړه کې بغض و حسد و د حیی ابن احتب او کنانه ابن الربیع ورته وویل چې تاسو راځئ تاسو د باره حمله وکړئ او د دننه نه به در سره زه ملګری شم مسلمانان به ختم کو او بیا دا حیی ابن احتب وګرځېده د مکې نه بهر غطفانیان اوسېدل دا اجرتي قاتلانو تاسو ته ما مخکې ویلي چې د مسلمانانو نه یو ځل په سازش لس کسه بوتلل شهیدان یې کړل واقع مې ذکر کړې ده بیا اویا کسان بوتلل په بیر معونه کې شهیدان کړل اجرتي قاتلانو په پیسو به مړي کول ډاکې به کولې لارې به لوټ کولې او که د چا به هم سړو ته ضرورت و نو دوی له به پیسې ورکړې دا به ورسره اوچت شو حیی ابن احتب لاړه د دې غطفانیانو چې کوم سردار و هغه ته یې وی چې مونږ سره د مسلمان خلاف راپاشه او د خیبر دا د کجورو لوی وطن اوسم دی او هغه زمانه کې مو د خیبر چې څومره کجورې دي نو په کال کې به نیمې کجورې د تاسو له درکو نیمې به زمونږ وي نیمې به ستاسو وي د هغې نه ډېر لوی شی جوړېده هر کال به زه د خیبر نیمې کجورې تاسو له درکوم هغې تیار شو او دا یو سازش وکړو دوی ډېر سازشیانو په مدینه شریفه کې چې اوسېدل نو د پیغمبر علیه السلام پورې به یې خنداګانې کولې یو ځل یو سړی راغی یو یهودي او په پیغمبر علیه السلام یې سلام واچو دوی السلام علیک من غوایو السلام علیک یا السلام علیکم هغه وی السلام علیک سام هلاکت او مرګ ته وی بی بی عایشه صدیقه ناسته وه اپې پوه شوه او ته غصه شوه وی علیکم السلام واللعنه وی تاسو باندې د هلاکت او په تاسو د خدای لعنت نبی علیہ السلام بی بی عایشه ته وی علیک بالرفق وی عایشه نرمی کوه سختی مکوه وی دا الله رسول تا و نه لیدل چې هغې درته څه ووی درته یې وی السلام علیک ته د هلاک شکیری درته وکړه نبی علیہ السلام وفرمایل وی تا و نه لیدل چې ما ورته څه ووی ما وی وعلیک یعنی دا تا چې څه ووی دا دې پته نو دا غي خیره زما په حق کې نه تبلیغ او زما خیر الله دا غي په حق کې قبلې خو ظالمان پوهېږي نه نو ګوره دومره حرامیانو چې دا سلام به هم سم نه اچو اوس هم ګورې بعضې خلک دا سلام غلط وي سام لفظ استعمالوي سلام علیک سلام علیک سام هلاکت ته وي مرګ ته وي تباهۍ ته وي نو د پښتنو طریقه دا ده چې ښه مضبوط الفاظو سره وایه السلام علیک السلام علیکم دا سلام اچوه دارنګې خط چې چاته لیږي هم پکې سلام اچوه ډېر خلک عموما د واده خطونه چې لیږي نو السلام علیکم پکې نه وایي او څوک پکې بسم الله هم نه لیکي د خط په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم پکې نه لیکي هلکه راولې یاره وایي د دې خط څوک خیال نه ساتي د دې څوک حفاظت نه کوي نو ګوره د دې خط چې چاته لیږي نو السلام علیکم پکې نه وایي او څوک پکې بسم الله هم نه لیکي د خط په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم پکې نه لیکي هلکه راولې یاره وایي د دې خط څوک خیال نه ساتي
نه افادت پتا نه دی ته چې خط لیږي مسلمان ته لیږي پوه شو حفاظت یې پوه شه دا تا چې پکې د خدای نوم لیکته چې پکې لاندې لیکي عبدالله د خدای نوم را نه دی ته چې پکې د پیغمبر نوم محمد پکې لاندې راځي د پیغمبر نوم نه دی نو چې بیا د واداغه نومونه خو لس نومونه پکې لاندې تا لیکلي په هغه لسو نومونو کې چې د چا په نوم کې د خدای نوم راځي د چا په نوم کې د پیغمبر نوم راځي نو بیا دا هم ولیکه که نه ولې چې بې قدري کېږي د بسم الله بې قدري کېږي او ته بسم الله نه لیکې نو ستا په نوم کې د خدای نوم دی الله دی پکې محمد دی پکې نو بیا د دې بې قدري کېږي دا ولې لیکې نو دا هسې فضول خبره ده کلم کې خط چاته لیکې که د وادي مکمل لیکې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا السلام علیکم برابر دا د خط آداب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطونه لیکلي دي ګوره کافرانو ته چې خطونه لیکلي دي بسم الله پکې لیکلي ده دی سوچ نو څه چې د کافر ته د خط لیږم او د بسم الله احترام به نه کوي او د بسم الله ادب به نه ساتي نو چې نبی علیه السلام کافر ته بسم الله لیکلي ده بسم الله الرحمن الرحیم او سلیمان علیه السلام خط الله په قرآن شریف کې نقل کړی دی نو هغه بلقیس ته خط لیکه بلقیس هغه وخت کې کافره وه او خط یې ورته لیکه انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین نو هغه ګوره سلیمان علیه السلام د بسم الله ورته ولیکله حالات د چا ته لیږي هغه کافره ده نو کافر خو د بسم الله احترام نه کوي یا حضور پاک چې کافرو ته خط لیږي بسم الله پکې لیکي نو ورته پته ده چې یا به احترام کوي یا به نه کوي کسرا ته خط ولیږه نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکلی وه او کسرا ته چې خط ورسېد نو هغه وشلو د پیغمبر علیه السلام خط یې وشلو حضور پاک ورته خیره وکړه خیره پرې ولګېده خدای هغه رئیس مریض ختم شو نو خط کې به دا نه وی چې هغه احترام کوي که نه کوي دا هغه کار دی کوي که نه کوي مسلمان دی ته پرې ښه ګمان کوه چې هغه مسلمان دی او مسلمان به خامخا د خدای د نوم احترام کوي او د بسم الله د قرآن شریف د آیات به احترام کوي نو خط کې خامخا بسم الله الرحمن الرحیم پوره لیکې السلام علیکم پوره وایې دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده نو دوی به وي نبی علیه السلام د برالل وی السلام علیک دا به د دوی یو د پیغمبر علیه السلام ته به خیره کوله یا بعض صحابه برالل هغوی به نبی علیه السلام ته راعنا قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ لحاظ وکړه لکه مونږ پښتو کې وایو مهرباني دا چې زه په تا مهربان یم یا ته په ما مهربان دا یو لفظ د مهرباني دغه رنګې هغوی به راعنا زمونږ لحاظ وکړه لحاظ دا دی چې مونږ ته سبق وښایه مونږ ته قرآن وښایه مونږ له څه شی راکړه نو دې یهودیانو به څه وي دوی چې براله نبي علیه السلام له د دې بارې کې لږ د ځانه زیاتې وکړو راعینا عین له به لږ دور ورکړه یې به پکې جوړه کړه راعینا معنا دا چې ته زموږ شپونکی یې او یو سترګې به یې ښکته کړې پټ پټ به یو بل پورې یو بل سره خندل چې دا دې ګوره مونږ د نبي علیه السلام بېادبي وکړه الله قرآن شریف کې مسلمانان منې کړل وی دا راعینا مه وایې ځکه دوی یې د بېادبۍ په شکل استعمالوي یہ پکې زیاتې انظرنا وایې چې د الله رسول زمونږ خیال وساته زمونږ ته نظر وکړه او زمونږ متعلق ښه سوچ وکړه نو دا دې پورې مې وی چې یهودیان دا ډېر سازشیانو نو دوی لاړل د مکې خلک یې راپار کړل او غطفانیانو سره یې دا وعده وکړه چې د خیبر نوي کجورې به ستاسو وي خو د مسلمان خلاف راپاسې لوی لښکر د 100,000 کسانو تیار شو مدینه باندې د حملې د 100,000 مضبوط لښکر دی حضور پاک ته چې کله اطلاع راغله نبی علیه السلام فوراً د صحابو میټینګ راووه وی څوک مدینه کې پاتې شو او کبار ورته وځو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د فارسو هغه ته د خپل علاقې یو طریقه معلومه وه هغه د الله رسوله زمونږ په علاقه کې چې په چا دومره درون لښکر راشي یو خندق کنئ مونږ به یو خندق کې چاپېره وکنو او هغې منځ کې به شو کافر به راشي نو په خندق خو به نشي راتلی او که چې په خندق راځي نو لاس به خامخا لګئ توره به خامخا غاړې ته اچئ مونږ به یې په کاڼو په غشو ولو په خپله به تښتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره خوښه شوه او مدینه منوره کې یو غر د جبل سلع ورته وایي د هغې غر شاته
پیغمبر علیہ السلام لال او پخپل باندې کر خراخ کا صحابه ہوتا وی دلتا خندق کنوے شاب شروع کے یو طرف تا گردی جبل سلعہ بل طرف تا اسم التا مساجد سبعہ بے خمسہ بے وطوی مخی پی او جماعتونو مساجد سبعہ بیا دوروان شو نو پینزه پاتی شو مساجد خمسہ اس آغا طول روان شوی دی دا ما پا خیال تیو 3 جماعتون پاتی دی یو برا دا غر پا غنڈے پا سر دی مسجد فتح وطوی اسم شتا دا جماعت رکوٹے اس وقت کال پا دی عمرہ کی چیزا والا لما نو اغیط جرندہ چولے سوکو دا پریدینا او مخیو پا کی خلق 2 رکعت منس کو نبی علیہ السلام دقا دے منس کلیو او دا حضور پاک خیمہ یو وقت پا دا غزیوا لاندې یو بل جماعت مسجد سلمان فارسی وتوي او یو بل جماعت مسجد عمر بل حضرت مسجد ابوبکر بل مسجد عثمان دی بل مسجد علی دی نو سیر وان کړی دی او 3 جماعت شتا او حکومت سعودی التوفیق لوی خپل دا فهد په زمانہ کې یو لوی جماعت جوړ کړی د دغه د مساجد سبعه چې وتوي دا غزوه خندق دقل تشوي دی نو حضور پاک او تکر خراخ کا او لسو صحابو تے لس گز دے والکو وی لس صحابہ با لس گز دے کنی یعنی سری سر یو گز دے دا تکلش ہے او صحابہ 3,000 کسانو 3,000 نو 3.5 میلا لوی خندقیو کنو 3.5 میلا هر یو سری سر گزو پا لسو کسانو لس گزا 15 گزا جور او 15 گزا پلن دے وطنشان واچو ویشاب تکاشه دومره جوار لخکره او خندق او کنو که دو بو تری پکر اوتا دا اوگد خندق شو یو خواه بلخواه مخامخ غاٹ خندق او شاعتا کرده او صحابه کرام تی صبرو دا پا دا خندق او دا غر پا دا میز که ریره شو دا خندق پا شپگ روزه که تیار شپگ روزه که دننا او دومره پا تکلیف تیار شو در تنشم ویده ذکر یخنی و پا دا غرضو پا مدینہ منوره کی انتخائی حاوا بلگی دا او صحابه اوگی مون دیر زیادو نو دی غریبانانو پا دی خیٹو پوری کانی تللیو ہر صحابی خیٹو پوری دا لوگی دا لاسا کانی تللیو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کانی تللیو دا لوگی دا لاسا حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہوئی ویچے میں او قتل پیغمبر علیہ السلام تا دا لوگی آثار میں پگے معلوم کرل وی ٹنگ نشم وی میں کہ دا اللہ رسول اجازت را کے اوپرے لے کورتا وردم وی لاوشا وی چے کورتا لالم بی بی تا میں بی بی خزے حضور پاک باندے میں لوگا ولی دا قسم پا خدے کا صبر دیشم ٹنگ نشم بیر ہو گئے نور یو کانی تلے دی حضور پاک 2 کانی تلے دی تا خوراک سشتا کا نشتا وی خزے راتوی چے دا غوالا شیلو کیا دا کور کے والا دا کورنے ساتلی چیلو کیا دا ولا غندی پوٹینے بوہیما او دا لگوندی یو سا اربشری یو سا 3.5 کلو دی 3.5 کلو دا اربشری ویمے کی خلاصیو کا تا دا اربشی اولکا میچن باندے او ویغا کا او زدہ چیلو کے لالوما او نبی علیہ السلام با پٹ غندی رو غوارما دا یو 2 کسانو سرا دا روڑے باو ویجرے رخدا وی خدم زرغا وربش میچن پر وړې کړلې او یماغه چیلوکې پټینې چیلوکې دا مې لاله کړه او سرمن مې ته وستا او غوښه مې ټوټې کړه وی ما غوښه په خپله وویندله صفا مې کړه او په کټوی کې مې واچول او یې ښځه مې لګیا ده هغه وله الګي وی ما ته زه روان شوم وی ښځه راته وایي چې سړیه ګورې ډېر خلک رانه او نبی علیہ السلام ګورې سخي دی هسې نه ګڼ کسان راولي نو پویه کا وتوایا چې سیب دومره ولدي او دومره خوراک دی چې او ورته دا مو وایه چې یو ته راشه یو 2-3 کسه ځان سره بس راوله نه چې ډېره ښه ده وی چې رالم حضور پاک مبارک ته مې عرض وکړو چې د الله رسوله یو وړه غوندې کورنۍ چیلوکې د ما لاله کړه غوښه مې کټوی کې واچول او ښځې مې 3.5 کیلو یو ساعه بیا ورته هغه زمانه کې دا کیلوګان نو 3.5 کیلو یو ساعه هغه غله ده هغه مې ښځې اوړه کړل نو یو ته راشه یو 2-3 کسان ځان سره چې هغه ډوډۍ وخورئ وی حضور پاک ما ته وی چې دا خو ډېر شی دی دا خو لږ نه دي دا خو ډېر شی دی او یې اواز یې وکړه ای د خندق خلکو
راځئ جابر دعوت کړی دی ټول راځئ وی زه مخکې شومه او په منډه لاړم کور ته او داسې شومه چې ما وی چې زه خو شرمېږم حیا راځي زه خو شرمېږم حیا راځي ځکه چې څوک ډوډۍ راولې او ډوډۍ نی نو دا خو غټه بېعزتي ده دا به څه کېږي وی ښځې ته مې وی چې ښځې نبي علیه السلام خو ټول د خنده خلک راوستل 3,000 کسان دي خو یې ټول راوستل وی ښځه مې هوښیاره وه وی ما ته یې وی تا ورته ال ویلی دی چې څومره شی دی وی مې چې او ما ورته وویل چې وله چیلوکۍ ده او دغه 3.5 کیلو یو ساعه د غله ده وی چې ال دی ورته ویلی دی نو پروا مه ساته دا اوس زمونږ میلمانه نه دي دا د نبي علیه السلام میلمانه دي هغه راغوښتي دي نو اوس که وله ډوډۍ پوره کوي خو که یې نه پوره کوي زمونږ دغې سره اوس ویم وی چې کله یې زه رخصتولم وی حضور پاک راته وفرمایل چې ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پخوي زه درځم زما مخکې به پخوي او که دویم لا ده نغري نه مه کوزوئ زه به درځم وی چې څنګه نبي علیه السلام راغی وی ما ته وی کټوی دی کم دی د مې صاحب دغه د په نغري پرته ده وی لارې مبارکې پکې توپله دی یاره زه وایم دا صحابه څونه خوش قسمت و هغه خوراکونه خېټو ته تللي دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لالې شاملې دي څومره مبارک خلک دی بعضې خلک اوس هم صحابو پسې بدرد وایي دا سپېره خلک دی دا د پیغمبر دشمنه خلک دی زما دوستانو پسې چې څوک کنځل کي دی ما سره بغضي زه یې خوښ یم زما دوستان مې هم خوښي نو چې د چا الله خوښي د خدای رسول به یې خوښي او که د چا د خدای رسول سره مینئ د خدای د رسول دوستانو سره به یې مینئ چې هغه صحابه کرام قسم دی چې دوی څونه محنت کړی دا دین خو موږ ته د دې له مخه رارسېدلی که دوی دا محنت نه وی کړی دا خواري نه وه کړی دا کوششونه یې نه وی کړی تاسو ما تېره جمعه مخکې جمعه د احد قصه وکړه د بدر مې درته وکړه بیر معونه په داسې حالتونو کې چې د غریبانانو ډوډۍ به نه وه جامې به یې نه وي شلېدلې جامې به یې وي او د دې دین دپاره هغوی څومره مشقتونه جهادونه او څومره محنت وکړو موږ ته تیاره وړی را رسېدلې ده نو صحابو پسې نبی علیه السلام فرمایي یو ځل وفرمایي وی ای خلکا ولې زما ملګرو پسې خبرې ونه کې پام کوئ ولې زما ملګرو پسې خبرې ونه کې زما ملګرې د هغې نه د غشو ټاکې مه جوړوئ لکه په غشي چې تاسو هدفونه ولئ پام کوئ زما ملګرو پسې خبرې ونه کې او بیا فرمایي الله الله فی اصحابی اوهو صح جمله الله الله د خدای نه ویریږئ د خدای نه ویریږئ زما د صحابو په حق کې بدرد مه وایئ او بیا څه وایي د غشو ټاکې لا تتخذوا د غشو هدفونو ټاکې ته مه جوړوئ او بیا وایي فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وی که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی د احد غر 3.5 میله کې غټ غر دی د احد د غر عمره سره در څوک خیرات کی د صحابي د چټاکې خیرات تم نه رسي زما ملګرو ته ولې کنځلې کوئ او بل حدیث کې راځي وی زما ملګرو سره چې چا مینه وکړه وی زما د وجې ورسره مینه وکړه او زما ملګرو سره چې چا بغض وکړو نو دی زه بدي شم ځکه ورسره بغض کوي نو سپېره سړی دی هغه څوک چې د پیغمبر په صحابو پسې لګیا دي او د حضور پاک ملګرو پسې بدرد وایي جناب نو ګوره د حضور پاک لاړې خوړلې دي لاړې مبارکې په هغه کټوۍ کې څوکړلې او په هغه وړو کې هم لاړې مبارکې څوکړلې او بیا هغه جابر ته وایي وی ښځې ته ووایه چې ځان له بله ملګرې راوغواړئ چې ډوډۍ ورسره پخې کړي خو 3.5 کیلو خو یوه ښځه هم پخولی شي وی نه ښځې ته ووایه وی بس بله ښځه وله راله راوغوښتله او شروع یې وکړله وی حضور پاک به ډوډۍ راغشتې او یو غټ لوښي و منکره او په هغې کې به یې پخپله چورې کولې او کټوۍ ته به کاسه دننه کوله او په هغې کې به یې غوښه هم راغشته او ښوروا به هم راغشته او هغه به یې په هغه ډوډۍ د پاسه اچوله او پخوا عربو سره به غټ غټ لوښي و 10 او 20 او 30 کسان به پکې ناستېدل لکه زمونږ په دې وطن کې دا وریجو سره چې هغه غټه وریجو دیګ پکې راغی هغه غټ د اوسپنې شوي داسې غټ غټ پینې به وي او لوی لوی کاسې به وي
بس وی صحابه راتلل او ملیدل به او پاسېدل به او بیا به نور راتلل ملیدل به او پاسېدل به او حضور پاک به هغه ډوډۍ ورته په خپله چوره کوله او دا کټوۍ نه به یې په خپله په کاسه باندې غوښه او دغه ښوروا غېشتله او د هغې د پاسه به یې چوله وی چې څومره د خندق خلک ټول ماړه شو دا معجزه وه د حضور پاک ټول ماړه شو او قسم د حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی کې راځي کتاب المغازی کې وی حضرت جابر وی ټول ماړه شو وی زمونږ تنور هغسې ډوډۍ راغورځولې ډوډۍ پکې پخی دی او کټۍ هم هغسې جوشېدله چې څه پکې هم هغسې پخېدله دا یو معجزه ښکاره شوه وی دویمه یو معجزه بله ښکاره شوه خندق چې کله کنستېده وی نبي علیه السلام په خپله را سره لګیا دی کار کوي خلک وی که نه وی اسلام کې د مزدور ته پخنه اسلام کې چې کوم د مزدور قدر دی نبی علیہ السلام په خپله لګیا دی مزدوري کوي د دنیا یو بادشاه به نه نوښی چې مزدور سره بیلچه والي نن د دنیا دا چې کم خلق لګیا دی د لیبر ډی مناوی او د مزدور ورځې مناوی پاک ورځ به لږه بیلچې راوالي او یا پکې هغه دغه د کار ورځ شي نو یو بوټی به چې ته نوکران به ورته بوټي م راوالي او ځمکه به موله وکني بیلچې ولې پوټې غوندې ورکړي او پوټې خوره به ور واچوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا د مزدورانو سره خدمت کوي او ملی تړلې ده یو صحابي وی قسم په خدای کې د حضور پاک خېټه مبارکه مې ولیدله وی دوی پې د پاسه پرتې غبار ګرځو غبار پې پاسه پروت دی او یو ځای کې یو چټان راغی یو سخته څله ځمکه وه وی مونږ پې وسې کولې خو نه میده کېدله وی نبي علیه السلام ته مو الوې چې د الله رسوله داسې یو ترړه راله یو کلکه چټان دی مضبوط او نه ماتېږي څه ورسره وکړو وی زه درغم وی لږ ساعت پس حضور پاک مبارک راغی وی چې راغې نو ګینتري یو چته کړه او راوی بروله او بسم الله وسره بسم الله الرحمن الرحیم وی غزار یې ورکړه وی چې غزار یې ورکړه نو درېیمه حصه داسې لکه د شګو په شانتې وبهده او یو رڼا چې اوچته شوه وی چې دوباره بسم الله ووی او غزار یې ورکړه نو بیا درېیمه حصه لکه د شګو په شانتې وبهدله او چې درې باره بیا هغه کوداله اوچته کړله اګینتري او بیا بسم الله و راوی بروله نو مکمل هغه چې کوم کاڼی و هغه لکه د شګو ریزه ریزه شو او درې والو غزارو سره رڼا اوچته شوه وی فرمایل چې دا لومبۍ رڼا تاسو ولیدله دې باندې خدای پاک ما ته د شام محلات وښودل او ما ته الله دا وفرمایل چې ستا د امت به خدای پاک دې شام ته رسوي وی دویم دل چې مې وواله او رڼا ترې اوچته شوه نو ما ته د یمن محلات خدای پاک وښودل او دا راته الله ووی چې ستا امت به یمن ته رسېږي او چې درېیم غزار مې ورکړه رڼا ترې اوچته شوه نو دا د کسرا او د فارس علاقې ته رڼا ورسېده هغه محلات مې ولیدل او ما ته الله فرمایل چې ستا امت به دغه شام ته او یمن ته او فارس ته رسېږي او مقصې شوله دا یو بله معجزه شوه خدای ورته ښایي چې دې وخت کې خو ته باقاعده لګې خپل دفاعي پوزیشن کې او کافران راځي خندق کنې خو فکر مه کوه امت به دې د دې دنیا ګوټ ګوټ ته زه رسوم انشاءالله العزیز همغسې وشوه بهر کیفه دا بله معجزه شوه او چې کار به یې کو نو صحابه او نبي علیه السلام یو بل سره شعرونه هم وی نحن الذین بایعوا محمدا صلی الله علیه وسلم علی الجهاد ما بقینا ابدا مونږ هغه خلک یو چې مونږ د نبي علیه السلام سره په جهاد بیعت کړی دی تر څو چې جمدي یو نو مونږ د پیغمبر علیه السلام نه نه رستو کېږو او د کافر او دشمن په مقابله کې به سره جهاد کوو دا به هغې وی دا به صحابه وی او نبی علیه السلام مبارکه به ورسلام کله کله لګیو او دی به هم وی که نور شعرونه هم دي هغه به په شریکه باندې به لګیو اللهم نبی علیہ السلام باوازو کو اللهم لا عیش الا عیش الاخرة اللهم کذی بدوی کہ نحن الذین بایعوا محمدا من ارى خلق چې د نبی علیہ السلام سره بیعت کړی په جهاد تر څو چې جمدیو ما بقینا ابدا نو بیا سری بیا به نبی علیہ السلام اللهم لا عیش الا عیش الاخرة فاغفر الانصار والمهاجرة خدایا جن خو نه دی مگر د آخرت جن دی د دنیا جن خو د کاڼو جن دی
کله بیماری به راځي کله تکلیف به راځي کله جګړې به راځي کله فتنې به راځي لا عیش الا عیش الاخره پوره کامل ژوند د دنیا نه دی د آخرت دی فاغفر الانصار والمهاجره خدای د انصار او مهاجرین وباسئ دا دعا به ورته په خندق کې کوله نو چې په دومره تکلیف کې صحابه لګیایي د الله لپاره په تکلیف کې برداشت کوي او حضور پاک هم لګیایي د خدای لپاره تکلیف برداشت کوي اوږې هم دي یخني هم کېږي نو تاسو ووایئ چې دا دعا به خدای قبلېږي ونه قبلېږي د نبي علیه السلام هغو خامخا قبلېږي مستجاب الدعوات دی خو دغې وخته ګوره د دغې وخت دعاګانې کړي او صحابه ووایي والله لولا الله ما اهتدینا د خدای حمد به هغه وخت کې ادا کوو والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا خدای کته نه وی کنه نو مونږ به هدایت نه وي مونته خدای دا خو ستا په توفیق او ستا امداد مونږ په اسلام کې داخل جو هدایت مونته مونږ به نه مونځ کړی وي او نه مونږ صدقه ورکړی وي الله دا خو ستا په وجه دي واقعي دا د خدای مینه ده مونږ سره چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمدلله منځونه کو من صدقې ورکو دا د الله مینه ده والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا ان الاولى قد بغوا علينا وی الله په مونږ باندې اطمینان راولي خدای فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا خدای که مونږه او دشمن یو بل سره مخامخ شو خدای قدمونه کلک کا ان الاولى قد بغوا علينا دې کافرانو په مونږ زیاتې کړې په مونږ ظلم کوي چې هغه مکینه د مونږ خلاف لښکرې جوړې کړې دي د ټولو کافرانو لښکرې غونډې کړې او په مونږ حمله کوي اذا ارادوا فتنة ابینا او دوی زمونږ نه څه غواړي مونږ واپس کفر ته راوغواړي چې واپس د مور پلار د نیکونو عبادت په شانتي دین اختیار کړي ابینا مونږ د دې انکار کوو که دا زړه وچوي که نه او مونږ واپس هغه زوړ دین ته نه ځو نوی دین هم د اسلام قبول کړی دی نو چې دا ابینا به وي نو پیغمبر علیه السلام هم ورسره اواز پکې اوچت کړه او په شریکه به وي ابینا 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 چې مونږ د دې د کفر او شرک نه انکار کوو ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابینا په دې به اواز اوچت دین علما دا معلومه چې دا جهاد په میدان کې یا اسې شعرونه ویل یا نظمونه ویل د زړه د خوشحالۍ لپاره دا جایز دي نبی علیه السلام دا دې په خپله ویلي او بیا جهادي دا جهاد دپاره پلانینګ کول او تربیت کول او خپل سامان د جهاد برابرول دا د نبی علیه السلام ته د کوداله پکې استعمال شوه خندق یې وکنه په طائف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حمله کوله نو د طائف مضبوطې قلاګانې وې نو هغې لپاره منجلیق استعمال کړو مچوغونه دا اوس چې پخوا به زمونږ په دې وطن کې خلکو سره مچوغونه وې کاڼي به یې پرې ویشتل هغه به یې د باندچق په شانتې مچوغونه جوړې کړې وې به یې باندچق په دا څلور طرف ته تالونې پخوا دې خلکو پرې ځانګل اوس خو نشته پخوا داسې وو نو دقه دې څلور تاله به نو هغې کې به کانی خودی و غټ غټ تیږي به خودی وي ابه تاو چوچت په شو کلا نا یو پرې خود نو کانی بلال او په یو ځای کې به پرې وته نو اوس لکه دې زمانه کې توپ استعمالول شي یا ټانک استعمالول شي او یا میزایل استعمالول شي دارنګه زمو علماء کرام یو سیر دي کې د دشمن په مقابله کې با هغه کې احتیاط کې هغه ته هوا استعمالول ریح باد استعمالول او زنانم پکې مړي شي او بوډاګانم پکې مړي شي اب نه استعماله تر سوچ سخت ضرورت نه راغلی او باقی دې زمانه کې توپ شو ټانک شو میزایل شو د استعمالول شي دا صحابه کرام خپل دفاعي سازو سامان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل استعمال کړی او قرآن شریف کې الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه چې تاسو د کافر په مقابله کې خپل طاقت خو مضبوط طاقت برابر کې نمارو نن مسلمان څونه تعداد دی مسلمان نن د کافر نه زیات دی نن مسلمان تعداد د یهودو نه زیات دی نن مسلمان تعداد د عیسایانو نه زیات دی نن د پوری دنیا د مسلمان تعداد د هندو نه زیات دی بد متواله نه زیات دی چریانو نه زیات دی روسیانو نه زیات دی او مسلمانان الارض دغه غوري کنه ګور افغانستان کې وګوره
ګوره په عراق کې وګوره، فلسطین کې وګوره، په کشمیر کې وګوره، په بوسنیا کې وګوره، په چیچنیا کې وګوره، ساقوا کې دغه لیبیا کې وګوره، شام کې وګوره، مصر کې وګوره، زه به د مسلمان نن په غم اخته دی. دا ولې؟ ځکه مسلمان لا چې د کافر په مقابله کې کم جهادي قوت پکار دی او کم سازو سامان پکار دی انشته. نن که د دشمن لګیا دی او د مسلمان خلاف نن بدماشي شروع کړې ده، ولې؟ هغه سره جنګي سازو سامان شته او تا سره نشته. ایمان تا سره دی خو جنګي سازو سامان کوم چې قرآن 1400 کاله مخکې ویلي دي چې دا تاسو خپل جنګي سازو سامان برابر کې. نو زمون چې کوم مالدار مسلمانان دي او مالدار ملکونه دي په عیاشو کې پراته دي، صرف په تعیش کې پراته دي. دا ډو سوچ یې نشته چې زما یو دشمن شته، یو کافر زما شته، او په مختلفو طریقو راځي او په ما باندې حملې کوي او زما مسلمان په مختلفو طریقو بربادی. ماشومان یې بله کړل، زنانې کونډې کړلې، د وینو سیلابونه یې توی کړله. په دې سوچ دي چې کله مسلمان مونږ ختم تو او مسلمان له چې کوم قوت او کوم طاقت پکار دی ته د مسلمان توجه نشته. دا د مثال شو کنه. خندق نبی علیہ السلام کانولې دي، مچوغ او منجنیقونه د تعیض لپاره استعمال شوي دي او قرآن حکیم کې الله وایي چې د دشمن په مقابله کې تاسو خپل ښه مضبوط طاقت او خپل اسباب او جنگي سازو سامان هغه برابر کې. بهر کې په دا خندق په تیار شو او برابر شو. دې کې یو واقع بل هم داسې ولا غوندې پیښه شوه. یو صحابي دی د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته، وی صاحبه ما له لږ اجازت راکړه کور ته ځم. دا قانون دی چې په جهاد کې بې د امیر د اجازت نه به کار نه کوې، د امیر تابعداري به کوې، د هغه نه به اجازت غواړې. نبي علیه السلام ورته وی لاړ شو. چې لاړه دا صحابي کور ته، نو ده سره خو نیزه وه، صحابه خو به خامخا وسله ځان سره ګرځوله. چې دې سیند کور ته ورغی، اوس بیبي د دروازې بار ولاړه. نو عرب خو غیرتي خلک وو، دوی پې شکي شو چې زما دا ښځه دروازې نه بار سیند چاته ولاړه. نو نیزه یې نیغه کړه ښځې ته، وایي ته بار سیند ولاړه. ښځې ورته ما پرېږده راشه کور ته، کور کې لوی غم پېښ دی ځکه را تښتېدلې یم بار ته. وایي څه چل دی؟ وایي ته قرآن نه وده. چې دې سیند کور ته ورغی، یو لوی ښامار په کور کې پروت دی، لوی اجدها ده. وی دې مار د وجې نه زه در تښتېدلې یم دروازې ته. به ده سره خو لویه نیزه وه، هغه نیزې هغه سوک یې راواغېسته او د مار په دې سر یې کېښود. نو چې زور یې سینګ ورکړه دې مار له، نو مار یو چغه وواله. دا ښځی وی په دې پوه نه شوم چې مار مخکې مړ شو که زما خاوند مخکې مړ شو. مار هم مړ شو، خاوند مې پرېوت دی مړ شو. د خدایا دا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې الوی بیا چې د الله رسول دقه چلی وکړه، مار له په نیزه پې سر کېښوده، مار هم مړ شو او زما خاوند هم مړ شو. په دې پوهېده چې کوم یو مخکې مړ شو، دواړه یو ځای مړ شو. نبی علیه السلام وفرمایل ان لبیوتکم عوامره، د ستاسو په کورونو کې پیریان اوسېږي. ستاسو کورونو کې پیریان اوسېږي او مدینه منوره کې ګورې پیریان ډېر دي، هر قسمه پیریان پکې شته، مسلمانان هم پکې شته، د نبي علیه السلام نه دین زده کوي، او کافران هم پکې شته. لکه څنګه چې مدینه منوره کې منافقین دي او یهودیان دي، دارنګې په دې کافرو په دې پیریانو کې هم شته. مسلمانان پکې شته، انګریزان پکې شته، یهودیان پکې شته، مشرکان پکې شته، هندوان پکې دي، قسم قسم. نو چې تاسو کلم کور ته دننه کېږئ او مار هم پکې ولیده، تحریج پې وکړئ. تحریج څه معنا؟ داسې ورته ووایه یحرج علیکن ان تخرجن من بیتک، تاسو زما د کور وځئ، دا ورته ووایه. یا د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد ورته پیش کړئ، اسألکن بعهد نوح و سلیمان ان تخرجن من بیتک. یا پښتو کې داسې ورته ووایه چې د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد درته مخکې کوم، زما د کور وځئ. دا ورته خامخا ووایه، ځکه نوح علیه السلام چې کله کښتۍ ته خطا، ځان سره یې ماران هم ښېګولي، د هر جنس د حیواناتو له یو ځان سره ښېګولو، نو د هغې نه یې وعده اخیستې ده زما اولاد ته به ضرر نه رسوي. او سلیمان علیه السلام خو په هر چا حکومت و، نو هغه هم د دې پیریانو نه وعده اخیستې ده چې تاسو مسلمان ته ضرر نه رسوي. نو دا ورته ور یاد کړئ، ورته ووایه چې په عهد د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام
د تا نه دا سوال کوم چې زما د کور وځه نو که پیرې خو غیب به شي او که پیرې غیب نه شو نو پته به ولګي چې دا پیرې نه دی بیا ملکه کور کې دې مار ولید نو سمدستي بیا اواز مه کوه دا اواز ولله اول ورکه په خبره خو ورسېدی که نه که غیب شو خو ښه پخه که غیب نه شو که پیرې خو غیب به شي او که پیرې نو او غیب نه شو نو بیا به ماري بیا ملکه په هر کیفو دا خندق صحابه کرامو په شپږ ورځې کې پوره کړه سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې خندق سیند پوره شو نو د لسو زرو لښکر راورسېد 10,000 کافرانو لږ نه دي ډېر زیات دي ښځې ځان سره روستي دي تورې او نیزې اوښان او په ډېر لوی جوش کې رالل په داسې جوش کې رالل چې د مدینې منافقان په یره کې پرېوتل قرآن شریف کې الله فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم د مدینې نه په هر طرف حمله وکړه وی خو ساده شو چې په مختلفو طرفونو په څلورو طرفونو به مونږ په مدینه حمله کوو ازداد ذکر شو فوق و اسفل استیعاب ته مراد هر طرف نه حمله وکړه بله لاندې هر طرف نه حمله وکړه او دې مطلب و چې مسلمانان به ختم کو پیدوی نه بتنن اذ زاغت الابصار د منافقینو سترګې کیرې بیرې شو چې دا خو پکې ممروسو ولا بلغت القلوب الحناجر او دا زړونه مړی ته ورسېدل هلکه زړه مې د خولې له راغی والله خولې له نه راځي لیکن دا هغه د تنګش او د تکلیف په وخت کې خلک دا محاوره استعمالوي زړونه خولې له رالل وتظنون بالله الظنون او په خولې بدګمانۍ شروع کړې دا منافقانو بدګمانۍ شروع کړې څه خولې پاکوي چې زه به د پیغمبر امداد کوم امداد په یې ورسره ونه کړه هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا قرآن شریف کې الله فرمایي په مسلمانانو ازمایش راغی دا یو ازمایش دی اوس ور ازمایش سي کله به مسلمان سخت راځي کله نرمه راځي کله بیماری راځي کله روغ صحت راځي کله مړی راځي کله ماشوم پیدا کېږي دا ټول ازمایشونه دي کله چې په خوشحالۍ کې د خدای حمد ادا کوې او که نه ادا کوې او که تکلیف او غم دله راغی نو ته په هغې کې خدای یادوې او که نه یادوې غم او تکلیف کې به هم خدای نه یادوې او په خوشحالۍ کې به هم خدای یادوې او چې کوم مسلمانانو کامل هغې وي هذا ما وعدنا الله دا وي هغه دی چې موږ سره خدای او رسول وعده کړی و وصدق الله ورسوله او خدای او رسول رښتیا ویلي دي هغې باندې نو غبراهټ نو وما زادهم الا ایمانا و تسلیما د هغې ایمان نورم مضبوط شو د پیغمبر علیه السلام تابعداري د هغې نورم کلکه شو رالل کافران د احد خوا کې خیمې خښې کړې او په دې شوق چې په مدینه د هر طرف نه حمله ده او نن به موږ مسلمان ختمو او که رالل خندق یې ولید حق بخش حیران او خو داسې دي مسلمانان خو په مدینه کې نشته هغې خو د خندق او د غر په میغز کې ډېره دي خو یو طرف ته غر دی په هغې نه شو راختی بل طرف ته خندق ډېر به څه کوو به دقسې به راتلل او د خندق په خوا کې په پلیره کېدل د خندق نه خو راپورې وتې نه شو 15 ګزه پلنه او 15 ګزه جو خندق دی اوس به څه کېږي ولې چې په خندق راځي او کولیږي په مسلمان ورته ولاړ دی هغې یې په کاڼي له په لاسر ولي او که خندق له راځي او راکولیږي او راخېږي نو مسلمان ولاړ دی غشې ورسره دی په دا ډشې یې ولي سیبه شل ورځې یا یو میاشت دا کافران دقلته دیرو او په دې سوچ کې دي چې موږ څنګه مسلمان ختم کو هغه حیی ابن اخطب چې کوم د بنو نذیر سردار و یهودي هغه لاړ د بنو قریظه و یهودو پسې د بنو قریظه یهودیان په مدینه کې اوسېدل هغې ته ویره ودې د مسلمان خلاف د بنو قریظه و چې کوم مشر و کعب ابن اسد هغه چې ده ته وکتل حیی ابن اخطب ته دروازې ورته بنده کړه حیی ابن اخطب ورغې دروازې ورته ووهله ای کعبه د دنیا کافر مې رابون کړي دی او نن مسلمان ختمو روزه هغه کعب ابن اسد یهودي ورته ویې ته وی زه سپېره وی دا مخ دې د سپېرو دی او یې خیر دی نه دی او شر دی راله راوړی دی هغه وی خیر مې راوړی دی نن به مسلمان ختمو پرېږدو یې نه د دنیا دشمن مې غطوانیان او د مکې خلک ټول راغونډ کړي کعب ابن اسد ورته وی قسم په خدای چې ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې او ما په وعده کې ډېر باوفا مونته دی او ما ډېر رښتونی مونته دی د خدای روی ونیسه او ځک مونږ په ارام پرېږده خیر دی ورته لګیا هغې مجبور
چې را مجبور یې که نو بنو قریظه او یهودیانو خپل عهد مات که راووتل. نبی علیه السلام ته چا وی چې د بنو قریظه او یهودیان مې ملګري شو، ځکه د بار نه دشمن دا چې د تورنېدو خپل خلک هم ملګري شي. نو نبی هم ډېر خفه شو. نو دې صحابه ولېږل چې تاسو لاړ شئ سعد بن معاذ رضی الله عنه او سعد بن عباده رضی الله عنه او عبدالله بن رواحه رضی الله عنه، وی د دې خبرې ما تحقیق وکړ، ځکه چې د بنو قریظه سره زموږ معاهده ده، نو چې رښتیا دوی معاهده ماته کړې ده او که نه، دا دوی واړه لاړل. او حضور پاک ورته وی چې واپس راشئ د خلکو مخکې به ماته نه وایې. اصلي دا مسلمانان غریبانان ونه لقي ونه یریږي چې د بار نه م راغلل او د کلي نه م زموږ خلاف لښکر تیار شو. دوی کې درې واړه لاړل واپس رالل. نو حضور پاک ته پټ الوي په اشارو یې ورته وی صاحب خپله وعده ماته کړې ده، ما دا عهدي کړې ده د بنو قریظه یهودیان او هغې د کافرو ملګري شو. ډېر زیات نبي علیه السلام خفه شو، په دې هم خفه شو چې دا یهودیان ولې زما خلاف دونه سازشونه کوي، څه چل شوی، ما سره کوم لیکل کړي دي، وعده یې را سره کړې ده، څه لاغل را باندې لښکرې را واچولې او سره د مدینې دي دا چې دي نو دوی دننه راووتل. دا به څه کېږي خدا. دې پیغمبر علیه السلام پریشانه او یو داسې مضبوط جنګ وشو، داسې مضبوط چې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ هم ونه کړ، د مازدیګر یې ونه کړ، د ماښام یې ونه کړ، د ماسخوتن هم ډېر وخت تېر دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبي علیه السلام ته ویل صاحب ما خو مونځ نه دی کړی. وی والله ان صلیت، ما هم نه دی کړی، قسم دې که ما هم کړی. وی بیا چې چې را مونځ وکړو نو پیغمبر علیه السلام په دغه وخت ډېره سخته خیره ورته وکړه. وی یا الله د کافرو کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي، خدایه د کافرو کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي، مونږ خو یې د مانځه نه منې کړو، خصوصا د مازدیګر لمونځ یې را باندې قضا کړو. مازدیګر مونږ ډېر اهمیت لري. نو بیا اول د ماسپښین لمونځ وکړو قضا، بیا د مازدیګر لمونځ قضا وکړو، بیا د ماښام لمونځ قضا وکړو او بیا د ماسخوتن لمونځ قضا وکړو. یو کافرو عمرو بن عبد هغه راغی او هغه په څه طریقه یو ځای کې دا خندق لږ تنګ و، نو هسې روزغله و په خندق را پورې وت او چې را پورې وت نو اعلان یې وکړ مقابلې له راشي. حضرت علي رضی الله عنه میدان ته ورغی، ورته وی څوک یې؟ وی زه علي. وی نه ستا مرګ زه نه خوښوم، ته کشر یې، څوک مشر را میدان ته کا. علي صاحب ورته وی زه دې مرګ خوښوم، زه کشر یم خو زه دې مرګ خوښوم. نو دا عبد عمر دی ورته د اسنه دا عمرو بن عبد د اسنه ورته کوز شو، چې کوز شو کوزېدو سره دا ډېر بدماش و، کوزېدو سره په حضرت علي ګزار و په توره. علي صاحب سره بال و ځان یې بچ که سر یې لږ زخمي شو او نور بچ شو. خو چې سنګ ده ګزار وکړه او علي صاحب بیا توره اوچته کړه او ګزار یې داسې مضبوط ورکړه چې هغه د اوسپنې زغره اچولې وه، ځان یې مکمل په اوسپنه کې پټ کړو. خو حضرت علي صاحب داسې مضبوط ګزار ورکړه چې توره یې د هغه اوسپنې نه م ووته او ده نه م ووته، مردار شو، خدای مردار. یو بل کافرو نوفل ابن عمیر، نوفل ابن عبدالله، نوفل ابن عبدالله هغه را منډه کړې، هغه وی زه به نن ځم او د مسلمانانو د پیغمبر به نن وجنم، پرېږدم یې نه. لکه دومره لوی خندق چې دی، وی زما داسې اس دی چې د خندق نه پورې غاړه توپ والی شي، توره یې لاس کې واخېسته او بعیني چې کوم ځای کې حضور پاک ولاړو په دقه ځای په خندق راغی او چې څنګه یې اس راوځغلو چې دا به د خندق نه ټوپ کړي زما اس او نیغ به په پیغمبر علیه السلام په توره غزار کوم. خو چې څنګه یې اس له پوپ ورکړه نو اس یې په خندق کې لاندې پرېوته سره د ده او دا سپ یې مات شو، مردار شو. چې مردار شو کافر وی 10,000 درهم به درکو او د دې نوفل دا لاش راله راکړې، 10,000 درهم درکو دا لاش یې راکړې. نبي علیه السلام وی د مردارې نه زه لاش علم او نه مې دا مرداره او نه پیسې علم او نه مې دا مرداره په کار ده. صحابو ته یې به عقل ورته ورغورځوي، د زوګوی چې 10,000 درهم خدای شي د جنګ سامان به پرې والي. حضور پاک وی نه په دې پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړم، نه مې دا پلیت وجود په کار دی، ای روکېږه دغسې وله ورکړي. داسې لږ غوندې منډې تړلې شوې. یو صحابي دی نعیم ابن مسعود غطفاني، نبي علیه السلام له راغی وی صاحب وی زما قوم غطفانیان په دې کې پراته دي
او یا هغوی ته زما د اسلام پته نه لګي چې دی مسلمان دی نو که اجازت راکړې زه ورځم چې د خپل قوم لږ وشړم پوه یې کوم نبي اسلام ویل ډېره ښه ده زه ورځه الله دې حفاظت وکړه دې په خندق ورپوی وه او دې غطانیانو ته یې ما پېژنې هلکه ته کوم ځای وې هغوی ته پته نه وه چې دې مسلمان شوی دی او مدینې ته تللی دی ته کوم ځای وې دا دې له خواله رالم که حضور پاک ته یې وګوره لږ دروغ خو پکې ویم نو جنګ کې دروغ ویلی شي ووایه پکې اجازت دی وته یې وایي زه ستاسو ملګری یم که چې داسې کار دی چې د مکې او د مدینې د خلکو خو کله دښمني ده د مکې خلک پرې شو نبي علیه السلام پرې شه نو زموږ څه کار دی غطفانیان چې مونږ دلته کې رالو او صرف دې خویۍ خطا کړو د کجورو په بانه یې راوستو تاسو څه خیال دی په دې خندق تاسو ورتلی شئ غطفانیان ورته ویل نه شو ورتلی بیا څه ځان وژنو ځای کې ځو بس هغه اعلان وکړه وایي دی کې ځو غطفانیان ترې روان شو دی کې خدای پاک طوفان راوست داسې طوفان الله راوسته قرآن شریف کې الله فرمایي انزل جنودا لم تروها داسې لښکرې او باد خدای راوست طوفان چې د دې کافرو خیمې اوچتې کړې او دوی چې په نغرو کوم لوښي ایښودي د پخلي هغه لوښي ته یې خوا کړل او د سارو بچي اوچت کړل دونه طوفان او که څوک په ځمکه ناست و بچ که څوک به ولاړ و هغه به یې اوچت کړ او خیمې او دا لوی طوفان دی او زلزل د سترګو کې شګې پرېوتې په خولو کې پرېوتې بس نر به هغه و چې خپل اوښ ته خطه او تښتېده بس نر هغه و چې خپل څاروی لیده او تښتېده ټول او تښتېدل لاړل دا شل ورځې یا یو میاشت دوی د مسلمانانو خلاف د مدینې ګیر چاپېره دیره رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړه الله وی باد مې راوسته او لښکرې د فرشتو مې راوستلې او کافر مې دنه وزغلول لاړل تښتېدل نبي علیه السلام یو اعلان وکړ الآن نغزوهم ولا یغزوننا صحابه ته مبارک میشه د دې نه پس به کافر زمون مقابلې له مدینې ته نه راځي بس دی خیرې راتللو دې نه پس به مونږ ځو بس دی خیرې راتللو نو دا لیا معرکه دا پیښه شوه دې ته غزوې خندق وایي او غزوې احزاب ورته و زنانه هم پکې یو دې توره کړې ده حضور پاک زنانه په مدینه کې یو قلعه کې بندې کړې او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کوم مشهور شاعر د حضور پاک و هغه ته یې ویل زنانو سره کښېنه دې سپینږیري بوډا یو یهودي ورغی دا بنو قریظه یهودیانو خو سازش وکړه واده خلافي یې وکړه یو یهودي ورغی معلومات کوي چې د ښځو سره څوک فوجان شته که نشته مسلمانان څوک حفاظت کوونکي شته که نشته حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها یهودي صحیح کړ حضرت حسان ابن ثابت ته وی صفیه د حضور پاک ترور وه د پلار ګورې وه حضرت حسان ته ورشه او پر یهودي غزار وکړه وی په څه پې وکړم ما سره څه دي وی د خیمې د لرګي والا او په لاس سر یې ووه حضرت حسان وی زه سپینږیری یم د غزار کولی شم زه خو نه شم کولی وی ښه بس ورغله حضرت صفیه او لرګي اوچت کوه یهودي یې په دا سر ووه چې وی و مردار حضرت حسان ابن ثابت ته وی زه ښځه یم ګوتې نشم وروړی او ته دې اوس ونیته او د خیمې نه د دې قلا نه یې بار ور وغورځوه د قلا په دیوال دا یهودي راولېدلي نو دا یهودیان به ویریږي وایي به چې مسلمانانو سره صلیح شته په موږ باندې راځي حضرت حسان وایي زه بوډیان ذریعه غورځولی شم زما لاس کې کم دي طاقت دې څنګه ونیسم نو بیا حضرت صفیه رضی الله عنها ورله او په جامو کې صادرون کې ونیوه او د قلا نه پورې غالی ور وغورځو هغې کې دا حکمت و چې یهودیان په انتظار و چې مسلمانانو سره صلیح شته که نشته خو چې لې وغورځو یهودیان ویې لکه سړي د سره یې هغه زمونږ دغه یې ملک ته جاسوس یې راله ملک او دونه تپله سړي دي ورته چې بار یې راته وغورځو خدای حفاظت کوي نبی علیه السلام یو اواز وکړ وی څوک به لاړ شي او ماله به د کافرو خبر راوړي حضرت زبیر رضی الله عنه پاسید وی زه به لاړ شم ګوره د خندق نه وراوړېدل اسان کار نو ګران کار و نبی علیه السلام بیا آواز وکړ وی څوک به لاړ شي چې ماله د کافرو خبر راوړي خندق نه ورپورې ځي بیا زبیر پاسید د یورپا د طرف زیر بیا کېناسته بیا آواز وکړ څوک به لاړ شي چې ماله د کافرو خبر راوړي زبیر بیا پاسید نبی علیه السلام وی لکل نبی حواری و حواری الزبیر و هر پیغمبر یو خاص